مسلمان ته سلام کول یا د سلام جواب ورکول. نو دې ته چې موږ کله نظر واچو په دې کې محبت پروت دی. اول ځل چې کله آدم علیه السلام پیدا شو، آدم علیه السلام په جنت کې د فرشتو یو ګروپ شانته ولاړو. الله پاک آدم علیه السلام ته حکم وکړ چې ورشه په دې فرشتو باندې سلام واچو، السلام علیکم ورحمت الله. تو وګوره چې دوی څه جواب درکړي. د چې په فرشتو سلام واچو، فرشتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله دا وشو الله پاک ورته وایي دا ستا او ستا د بچو خمخه ده. تاسو چې کله یو بل سره ملاویږئ ستا او ستا بچي دا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله. دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی. د دې معنی ذکر کیږي دا السلام علیکم څه معنی ده. د دې درې معنی علما ذکر کوي. معنی خو ذات دي خو درې پکې ذکر کوي. اول نمبر چې ته کله یو مسلمان ته السلام علیکم، نو السلام دا د الله نامه ده په قرآن کې راغلی. نو تو ورته دا وایې السلام معک، الله دې ستا مددګار شي. دا یو دعا ده. الله دې ستا مددګار شي، الله دې ستا مل شي. دا څومره ښایسته الفاظ دي په اسلام. تا یو مسلمان ته دا ویلې تا ورته دعا وکړه. یو معنی دا ده سلامت الله علیک، د الله سلامتیا دې په تا باندې وي. د الله په حفاظت کې دې راشي. ته ستا مال دې د الله په حفاظت کې وي، ستا اولاد دې د الله په حفاظت کې وي، ته دې د الله په حفاظت کې. دا څومره ښایسته دعا ده. درېیمه معنی السلام علیکم، درېیمه معنی دا ده چې ته ما نه په سلامتیا کې. چې ته کله یو مسلمان ته السلام علیکم، معنی دا ده چې تا ته به زما نه شر نه رسیږي، ته به زما نه په حفاظت باندې، زما ژبه هم ستا لپاره ټیک وي او زما په خط و کتابت باندې هم تا له تکلیف نه رسوم. دا څومره ښایسته معناګانې ذکر کړي. السلام علیکم دا ډېر اهمه د محبت رشته په دې کې پرته ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم مسلمان بل مسلمان ته وایي السلام علیکم، دته به الله پاک لس نیکۍ ورکړي. وعلیکم السلام واجب د چې بل سړی به چې هغه ته هم الله لس نیکۍ ورکړي. او که یو سړی وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دته به الله 10 نیکۍ ورکړي. چا چې جواب ورکړه هغه ته هم الله 10 نیکۍ ورکړي. که یو سړی دوه وایي السلام علیکم ورحمت الله، 10 نیکۍ به ورته الله ورکړي. موږ سره د نیکۍ قدر نشته. یو خو د مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی، او بل تا ته پې الله پاک نیکۍ هم درکوي، تا ته پې 10 نیکۍ هم ملاویږي. نن سبا خو داسې حالات دي چې نږدې وي نه علما وایي چې لاس هم اوچتې نو السلام علیکم به وایي، او که هسې د لاس اوچت کړه دا د شریعت خلاف. لاس اوچت که که لرې وي، که نږدې وي لاس به نه اوچتې، ډایرکټ به السلام علیکم اچي. که لرې وي بیا لاس هم اوچت که السلام علیکم ورسره ووایه چې هغه ته پته ولګي. موږ خو رواج جوړ کړی دی. خیر څنګه یې لکه سلام د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. یو خو په سلام کې آداب ذکر شوي دي چې مشر به په کشر باندې، کشر به په مشر باندې اچي، روان به په ولاړ باندې اچي، ګاډي والا به موټر سایکل والا باندې اچي. نور دا خو آداب ذکر شوي، دا ضروري نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کشرانو باندې سلام اچول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا خو تا غله دعا کې د مسلمان په تا باندې حق دی. من خلک په دې خبرو باندې نه پوهېږو. من چې یو بل سره ملاویږو په کلو کې ښه چارې اواز کېږي، ښه چارې هغه ورته وایي ښه چارې، او دلته لاس اوچت کېږي السلام علیکم ورحمت الله ته بالکل غیب شوی دی وبرکات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ته تله السلام علیکم ورحمت الله، موږ او تاسو چې کور ته دننه کېږو په دې انتظار کې چې موږ ته به هلته نه سلام راشي. دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی. دا به ته باندې اچې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات چې د الله سره وشو، التحیات تاسو ویلې دي، هغې کوي السلام علیک ایها النبی. الله پاک پر رسول الله مبارک باندې اوله خبره چې کوي السلام علیک ایها النبی.
تا د سلامتیا وی زما پیغمبره دا دومره بهترینه کلمه ده دومره بهترینه کلمه ده چې الله پاک خپل محبوب ته اوله کلمه ده ادا کوي السلام علیک ایها النبی ورحمت دا داسې مزیداره کلمه ده چې کله الله پاک په جنت کې د خپل بندگانو سره ملاقات کوي او مسلمانانو سره په جنت کې اول ملاقات کیږي د الله پاک اول ملاقات کې به اوله خبره السلام علیکم څومره بهترینه کلمه کافر باندې به سلام نه اچي او که پته یې سلام واچو وعلیک ورته ووایه ته به ورته سلام نه اچي بعضې علما وایي السلام علی من اتبع الهدى داسې سلام به پې اچي او که السلام علیکم دې مو واچولو نو ته به په زړه کې دا ساتي چې الله دې تا ته هدایت درکړي ته به د دې سلامتیا نه هغه سلامتیا مراد نه اخلي چې کوم مسلمان په مسلمان باندې اچي ته به په زړه کې دا مراد اخلي چې الله دې تا ته هدایت نو بیا خیر د السلام علیکم د ورته واچولو خبره ده په چا باندې به سلام نه اچي لاره کې یو سړی موبایل باندې خبرې کوي هغې باندې سلام مه اچوه یو سړی تلاوت کوي په هغې باندې سلام مه اچوه یو سړی موس کوي په هغې باندې سلام مه اچوه یو سړي سره زنانه ده په هغې باندې سلام مه اچوه یو سړی استنجا کوي ولاړ ده ته السلام علیکم ورحمت الله باچا خو بل کار کوي په دې باندې به سلام نه اچي یو سړی دلته استنجا کوي یا بل ځای کې ته لرې نه وګورې السلام علیکم نه نه تا ته شریعت اجازت نه ده سلام د یو مسلمان بل مسلمان باندې سلامتیا حق ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته